ډېر ښکلی روغ ځوان ځوای و. هغه به خپلو وروڼو سره خپل پلار سره جنګ کولو چې زه مطلب بهر ملک ته ځم، په پټې ځم، په کښتۍ کې ځم. پلار یې وروڼو ډېر زیات پوه کړلو، ډېرې خبرې ورته وکړلې، خو تاسې ټولو ته پاتې دی چې نن سبا چې کوم ځوانان دي هغه همیشه دپاره دا سوچ وي چې یاره زه داسې ځای ته لاړ شم چې زه خپل مور و پلار غریبي ختمه کړم. خو چونکې هغوی ته د پاتې نه وي، غریبي خود ختم نشي چې مور و پلار ټوله خلخانه یو داسې مصیبت سره هغه روبرو کړي چې هغه مصیبت تا قیامت پورې چې څو پورې هغوی مور و پلار زنده وي هغه خونې نه، هغه درد، د تکلیف، هغه مشکلات ختم کېږي نه، زیاتېږي. هغې راته وویله چې ایمو بچی خو لاړلو مړ شولو، خو اوس د ټلیفون مو زه دې پاره راته کړی دی چې یو ورور یې مړ شو، اوس بل بچی مو ورته وایي چې ادې هغه به نصیب نه و. زه کوشش کوم زه ځم، نن سبا تاسو ټول ته پاتې دی چې خلک ایټلي ته روان دي، خو زه په دغې نه پوهېږم په دغو کورمېوال وروڼو چې تاسې ته ښه پاتې دی چې دغې لارې کې 90% مرګ دی، 10% چې ته بای چانس چوکو کې ووتلو. مثال د یوې هغې بېوسه مور خبرې چې زه دغې ویډیو په ذریعې تاسو ته کوم نه، زه اوس د نه پوهېږم چې هغې مور هغه تکلیف، هغه مشکلات، هغه زوی د مثال لیدلی دی کومه ډول مشکلاتو سره وفات شوی دی، کومه ډول تکلیفو سره هغه مثال هغه بیا جنازه راغلی دی، هغه په باوجود بل یو زوی اوس راپڅېږي چې زه اوس ایټلي ته ځم، زه خامخا هغه مقصد ته ځان رسوم چې کوم ته یې ما ورور نه ورسېدلی. آیا همدا انسانیت دی؟ آیا همدا ته مثال د کوم کردار د ته اوس ادا کوي په دغې ذریعې ته خپلو مور و پلار ته خوشحالي ورکوي؟ د اوس کومې 5 جنازې که 6 جنازې دپاره چې نور مختلفو کورو ته لاړلې که نه، هر څو یې موږ تاسې څوره کورمېوال یو، هر یوې کور ته وزټ وکړو، هغو میندو ته وایو که نه چې مورې خیر دی که بچی د مړ شولو پارک نه کوي، وخه ده 1 کروڑ روپۍ ټولو ته تقسیم کړو. آیا هغه مور به تا ته وایي چې خو زیه بس خدای دې څه ښه وکړه، ټیک شي وشه د 1 کروڑ روپۍ موږ ته راکړه، که بچی مو لاړو خیر دی مړ شولو، د دغې پیسو نه به ما ته زړه ته سکون میلو شي. آیا داسې مور به وي چې هغه خپل بچی په کروڑ روپۍ خرڅ کړي؟ امپاسبل خبره ده. که هغه سره سره لږ موږ تاسې داسې سوچ وکړو کومې خویندې چې هغه نن دغه وړونو جنازو نه ناستې دي هغوی ته که تاسې ویر شو هغوی ته وایو چې د 2 کروڑه روپۍ ډېر کوم، بس د ورور جنازې نه پاڅېږه او شه ژړا او فریاد مه کوه. آیا هغه به ته تسلي کړي؟ ورونو کروڑه خو پرېږده وه، څه عربونو پیسې دغو میندو خویندو ته ویر کړه که نه، هغوی ته څه کوم درد، کوم مشکلات او کوم څیز اوس ورته میلاو شوی دی که نه، هغه په یوې طریقې نښه کېږي، هغه یوې په طریقې هغوی نه هغه درد هېڅ کله ختم به نه شي. نو زه خپلو ځوانانو ته، خپلو هغو وړونو ته چې هغوی اوس هم مختلفو داسې ځایو کې پراته دي چې هغوی په دغو په انتظار دي چې کښتۍ کې وځو بس ځان وبسو، هغوی ته سوال کوم، زری درته کوم خیر دی که پیسې د خرابې شولې خو تا زندګۍ نه خو هغه پیسې قیمتي نه دي که نه، تا زندګۍ نه خو هغه کوم وخت تا کوم مشکلاتو سره اوس تېر کړلو هغه خو قیمتي نه دی که نه. مزید دا درته سوال کوو ټولو ته چې خدای دپاره او مور پلار ته چې د چوکا مستوي هغوی ته سوال کوو په دغه ویډیو په ذریعې چې خدای دپاره خپل ځوان ځوای دا ته که تا ته بازار کې ګوډۍ وچلوي که نه، زه یم چې هغو کروڑ روپیو نه بهتر دی نه چې داسې جنازه بیا تا ته راشي چې نه ته بیا سر خلاصېږي نه د خپې خلاصېږي او بیا ژړا او فریاد داسې کوي چې خدایه داسې وخت ما وی لیدلی چې ما د ژڼې زوی جنازه ما ته نه وته. خو اکثر بیا موږ کوشش کوو او بیا داسې ویډیوانې او بیا داسې غزل هغوی په جنازو نه مو شیر کوو که نه، چې قسم پر رب درته کوم که هغه مور یې واوري یا پلار واوري یا خویندې واوري نو زه خو به داسې وایم چې هغه میندې خویندې بې لیونۍ شي. نو بیا کورمېوالو ته، ځوانانو ته، هغو ټولو وړونو ته ریکویسټ کوم چې خدای دپاره خپلو مور و پلار باندې رحم وکړئ، خپلو ځوانیو باندې رحم وکړئ، ویلې خودکشي کوئ تاسې، ویلې هغه کارونه کوئ چې هغه کارو وجې نه هم پره چې نور
مشکلاتو سره روبرو کیږي او هغه سارا سارا تاسو خاندان تاسو ټول خونه مشکلاتو سره روبرو کیږي. نو امید لرم چې د ما څوره پلارون دي خویندې دي میندې دي هغه به یو ښه سوچ فکر د خپل بچي مستقبل لپاره کوي او کوشش به کوي که داسې بچی هغه ضد کوي په کور دی هغه کنټرول کړي اندا کور کې ښه دی درته خو څه داسې جنازه یې درته رانشي. پاک پروردګار ته به سوال وکړو چې څوره ما مسافران وروڼه دي چې هغه څه مشکلاتو سره روبرو وي تا ته د محمد وال محمد قسم هغوی هر یو مشکل اسان کړي او چې څوک څه خلته تکلیف کې وي هغه تکلیف همیشه دپاره هغوی زندګۍ نه ختم کړي او هغه کسان چې هغه اسټرالیا کې په کولو انتظار کې دي چې نشنلټي مسله دی خدای هغوی ته زر په زر نشنلټي میلاو کړي او خپلو مقصدو کې کامیاب کړي. د ډیره مننه وروڼو خوشحاله باد اوسئ. ما سید نجیب ته راکړو اجازات مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.